وای مذهب مخکې ترقی نشي کولی. نه الحمدلله مذهب څه کوي؟ مذهب په ترقی روان دی. کوم حق دین اسلام. دهریت چې دی مولوي صاحبانو د دې او د اسلام ټکراو دی. ګوره موږ درته ویلو سیکولر نظریه څو والو؟ یهودیت موالې دی، عیسایت موالې دی، هندومت ټول غټ غټ مذاهب والي دي. اسلام د دې مقابل کې ولاړ دی. هغې دوه وجې سیکولرزم چې خور شوی دوه وجې موږ ذکر کړی وي چاته که یاد دي. یو چې و د سیکولرزم نظریه د سیکولر طبقې والا په لاس کې د حکومت طاقت و د هغې په بنیاد باندې دوی څه وکړو؟ سیکولر نافظ کړو. دویم هغه مذاهبو سره اصول نشته دی. ژوند به څنګه تېره، نه د انفرادي او نه د اجتماعي. مولوي صاحبانو اسلام سره د هر څه اصول موجود دي. نو الحمدلله په تیزۍ سره چې دوه مذهبونه خورېږي په مقدس مکه، یو دهریت دی او یو اسلام دی. خو کله چې علما کرام د پسې راپاڅېدل، نن سبا خو علما کرام باندې دا مسله بوج ده. ته خو چې ورته بیانې نو هغه یاره معقولات او دا خو والله دا به څه کېږي او دا به څه کېږي. راشه ستا غټ غټ تخصصات دي، نومونه کندو کې نه ځایږي. خو په دهریت باندې دوه خبرې دهري سره نه شي کولی. غټ غټ مفتیان به دي ستا، نو ستا په داسې مفتیتوب به زه څه وکړم چې ته یهودي له جواب نه شي کولی، ته عیسایي له جواب نه شي کولی. ته خو په تخصصاتو کې دا مغربي فلسفه شامله کړه. دې دپاره کار وکړئ. دا د وخت ضرورت دی. زموږ بچي اکثر بچي زموږ په کالجونو یونیورسټیانو کې سبق وایي، د هغوی ذهنونه یې ډک کړي دي. تا او زما د مولا نه تپوس نه کوي، ما ته پې د کوپر فتوه لګو، ما تا سره د هغې جواب نشته دی. دا د دې مغربي فلسفې نن سبا وخت کې دا د وخت ضرورت دی. مولوي صاحبانو په ده باندې کار کول ضروري دی. مولوي صاحبانو به سبا به موږ وضاحت کوو چې ډیزم او اسلام تقابل به انشاءالله موږ سبا بیانو بیا د خیره، ځکه چې دوی خدای مني نو د خدای نه به انکار پسې خبره. نو موږ به عقلي او نقلي دواړه دلایل بیانو. دوستانو دا درسونه ډېر اهم درسونه دا مخکې شیر کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.